الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. د بارانونو او سیلابونو په وجه باندې د پورمل صورتحال انتهایی سنگین دی. مخکې هند او بلوچستان ځان سره وړیو او اوس د پنجاب راجنپور او د تونسنه پس زمون کې پی کېم تقریبا نیمه کې پی کې والا او نیمه اوس د سیلاب په خطر کې ده. د دوه ورځو نه د ګلګت او د چترال د منګوري او د سواد د دیر تباکن صورتحال په سوشل میډیا باندې او د خپل ملګرو نه موږ اورو. ویډیوګانې خلک کوي چې جماعتونه او مارکیټونه کورونه سکولونه مکمل سیلاب د خپل ځان سره وړي دي. انسانان هم پکې روان دي، څاروي ځان سره وړي دي، سړکونه پلونه مکمل هغه تباہ او برباد دي. بلکې د بلوچستان سره خو هر قسمه تعلق د ځمکې رابطې د هرې صوبې ختمې شوي دي. د 24 اگست پورې چې کوم اعداد و شمار حکومت جاری کړی نو 316 د بچو سمیت 903 کسان په دغه سیلاب کې مړه شوي دي او زخمی خلک د هغې نه علاوه په زرګونو باندې دي. 2.5-3 لاکه کورونه په هغې باندې تباه شوي دي. په زرګونو کیلومیټره سړکونه سیلاب د خپل ځان سره وړي دي. په سلونو پلونه هغه تباه کړي دي. مټیاري صرف یو علاقه د چې په هغې کې 400 کورونه په یو ځل باندې پریوتي دي او د سرکاري اعدادو مطابق صرف په پنجاب کې 4 لاکه ایکړه ځمکه زرعي ځمکه هغه د هغې فصل تباه شوی او برباد شوی دی. خلک د کورونو نه صرف د بدن په جامه کې راوتی دي. څاروي هم د خلکو اوبه وړي، کورونه هم د خلکو اوبه وړي دي. او کېدای شي تاسو کم خلک چې سوشل میډیا کې هغوی به ویډیوګانې کتلي چې خلک خپل کورونو ته ګوري او په جړاګانو باندې سر دي. خپلو بچو ته خلک ګوري چې د لاندې نه اوبه دي او د بره نه اوبه دي او صرف یو پلسټک په هغوی باندې راخور دی. داسې داسې علاقې پکې دي چې د څښلو اوبه قدر میلاویږي نه، خوراک قدر هغوی ته میلاویږي نه.
پرسان حال د هغوی څوک نشته دی زمونږ حکومتونه هغه د یو بل په ګریوانونو کې لاسونه اچولی دي د یو بل د پړکولو دپاره لګیا دي چې کله په سوشل میډیا باندې خلکو دا پوسټونه شیر کړو نو هغوی ته پته ولګېده چې یاره په ملک کې سیلاب هم راغلی دی وگر نه اوسه پورې هغوی ته د سیلاب احساس قدر هم نه و یو سړی مدرسې ته ولاړ دی په جړا باندې سر دی 350 ماشومانو پکې سبقونه ویل او د هغوی قرآن مجیدونه او ریلونه مکمل د ځان سره وړي دي صرف اوار ډاګه ده د لیدو د اورېدو د کتو ډېر لوی فرق وي تاسو د تونسي تصویران او ویډیوګانې راواړوئ پته به درته ولګي چې اوبه د کوټو سرونو ته رسېدلي دي او څه داسې نه ده چې دا سیلاب صرف په سیند یا په نیر کې راغلی دی څومره چې علاقه ده نو مکمل په غونډه علاقه باندې اوبه بیږي بوډاګان داسې بوډاګان چې زمونږ په معاشره کې خلک په هغوی باندې د ذرې برابر د مشقت کار نه کوي هغه په اوبو کې د مړی ډوب دی او په سرونو باندې د هغوی بکسونه دي او بچي دي او نمسي دي هغه د خپل ځان سره روان کړي دي بلکې حالات دې حده پورې رسېدلي دي چې په پنجاب کې خلکو قرآن مجیدونه راواخیستل او په سرونو باندې کېښودل او الله ته په زارو په منتونو باندې دي چې یا الله د اسمان د اوبو په موږ باندې نورې بندې کړي بلکې نن خو حالات دې حده پورې را رسېدلي دي چې د سرکاري اعدادو مطابق د سوات نه چې کوم سیلاب را روان شو نو سحر د هغې مقدار چې به کوم باندې سیلاب ناپ کولی کېږي هغه 1,23,000 KV و او اوس 12 بجې زمونږ د علاقې سالار کوم چې ناظم دی هغه د سرکاري اعدادو مطابق چې کوم بیان ورکو نو هغه وایي چې 1,93,000 KV ته هغه رسېدلی دی او 65,000 KV د مخکې نه په مونډه کې ده نو 1,93,000 KV سره چې 65,000 نور ملاو شي نو دا تقریبا 2.5 लाख KV شو نو په 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی دا د هغې د پاسه دی په 100 چنده باندې د هغې نه سیوا دی او 2010 سیلاب څومره تباهي کړې وه او د سوات په سیند باندې چې څومره په غاړه باندې کورونه او جوماتونه د هغې ویډیوګانې شته تاسو یې وګورئ مکمل یې د ځان سره وړي دي دا داسې سیلاب دی چې دې ته پلونه نه ټینګېږي دې ته عمارتونه نه ټینګېږي پوره مارکیټونه د خپل ځان سره روان کړي دي او هغه یې ویوړل او پرونی ویډیو چې چا کتلي پنځورونه په یو ګټ باندې په KPK کې ولاړ دي 4.5 غنټې د امداد په انتظار باندې وو او هغوی له سرکاري امداد را ونه رسېده او هغه 15 واړه ځان سره سیلاب ویوړل صرف د یو لاش د سمندر په غاړه باندې میلاو شو او د 4 پته مو نه لګېده دا حالات دا صرف په هغوی باندې نه دي راغلي دا په ما او په تا باندې هم راروان دي دا زمونږ ورونه دي نو د ملک حالات انتهایی سنگین دي خطرات دي مایوس کن دي داسې علاقې پکې دي چې هغې ته اوسه پورې راشن رسېدلی قدر نه دی د هغې چا پوښتنه قدر نه ده کړې د خپل ځان سره دې سړی سوچ وکړي چې ته ستا د کور ماشومان ستا کور تباه او برباد شي او بار په یو پلسټک کې پروت دی په تا به څه تېرېږي د بره نه هم در باندې اوبه راورېږي د لاندې نه هم در باندې اوبه راورېږي او په علاقه کې د غرم دی اوچت مقام دی کم ځای ته به تښتې او بلکې اوس خو د اقوام متحده رایه هم دا راغله چې دا کوم سیلاب راغلی او دا کومه تباهي کړې ده نو دا د سونامي چې کوم مشهور سیلاب راغلی او د هغې نه هم دا سیوا دی
او بده کې هیڅ یو شک نشته دی چې سیلاب دا یو قدرتی آفت دی دا د الله رب العزت د طرف نه یو عذاب دی او د قدرتی آفت او د عذاب مخنیوي څوک نشي کولای دا څوک بندولای نشي البته د دې لپاره سړی احتیاطي تدابیر کولای شي چې د هغې په وجه باندې د هغې زور کم شي او د هغې نه انسان محفوظ پاتې شي او د هغې نقصانات کم شي تقریبا 4 صوبې سیلاب والے د دیر کم خلق دی هغوی ته به پته وي د 12 ورځو نه هلته مسلسل باران شروع دی او د سیلاب رفتار هغه دومره په سپیډ سره چې د کوټې عمره برابر کاڼي د ځان سره روان کړي دي سیلاب چې رواني لاول د هغې نه مخکې غټ غټ ګټان رواني بیا د هغې نه پس هغه علاقه کې لرګي دي هغه د ځان سره روان کړي او د هغې نه پس بیا لکه څنګه چې سړی پر لنټر باندې کرش اچي هغه څیز روان و د هغې نه پس بیا اوبه او دا اوبه چې په یو کلي باندې ورشي نو مکمل کلي د خپل ځان سره وړي لیکن د دې باوجود بیا هم په دې موجوده حالات کې خلکو ته الله نه یادېږي د خلکو په ګرانۍ کې فرق رانلی د خلکو په عیاشۍ کې فرق رانلی ګناهونو پرېښودو کې د خلکو فرق رانلی په ډمتوب کې د خلکو فرق رانلی نننی رپورټ دا دی چې کومه خیمه په سند کې په 4,000 میلاوېده نن د هغې خیمې قیمت 10,000 روپو ته ورسېدو دکانداران په دې کوشش کې دي چې دا خلک موږ لوټ کړو د یو مسلمان جذبه د مسلمان د پاره دا ده چې په غم او په درد او په تکلیف کې زه د سره ودرېږم د په کار باندې راشم د سره زه مرسته وکړم چې نن یو مسلمان د مدد د پاره نه راپاسېږي دې د پاره به کافر راځي کافر به د ملاتړ کوي او کافر به د لپاره ودرېږي او که کافر رالی او د سره ودرېدو دا خو ښکاره خبره چې په غم او درد کې څوک چا سره ولاړي هغه سړی د هغه سړي نه متاثره کېږي نو دا قدرتی آفات دي او قدرتی آفات څومره چې خلک ظاهري اسبابو له زور ورکوي نو دومره زور که موږ چرته باطني اسبابو له ورکړل نو هیڅ شک په دې کې نشته چې زموږ علاقه به د هغې نه محفوظ پاتې شي کله زلزله راځي په موږ باندې کله د کرونا اوبه راځي او کله سیلابونه راځي د دې وجوهات صرف او صرف د یو الله رب العزت نافرمانی ده چې موږ ټول خلق لګي او د الله رب العزت نافرمانی کو اجتماعي طور باندې انفرادي طور باندې د ملکی په سطح باندې قومي سطح باندې هر یو انسان د الله رب العزت فنافرمانی کې لګیا دی او اخته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې فرمایلی دي چې کله عذاب د الله رب العزت راشي نو هغه به د نیکو خلکو د بدو خلکو سره نیک خلک هم د خپل ځان سره وړي بیا دې ته نه ګوري چې دا خو نیک دی او دا بد دی بیا د وچو سره لامدم سوځي نو که ته په هغې کې بیا بچه مې په هغې کې بیا بچ پاتې کېدی نه شي نو نن هم موږ سره موقع ده وخت موږ سره شته چې موږ الله ته رجوع کړو د ګناهونو نه توبې وکاږو استغفار وکړو الله ته په سجدو په زارۍ باندې پرېوځو ضروري نه چې په موږ باندې سین نه دی راغلی او موږ به د سین نه بچ شو الله رب العزت د اوبو تندرونه په موږ باندې راغورځولی شي زلزلې په موږ باندې راتلی شي خپلو عملونو ته چې وګورو نو بالکل د هلاکت لایق موږ لیکن د الله په فضل و کرم سره موږ بچي په خپلو حرکتونو باندې په خپلو عملونو باندې توبې وکاږو نوی ژوند شروع کړو چې په هغې کې به د الله رب العزت نافرمانی نه وي په هغې کې به ګناهونه نه وي په هغې کې به دوکې نه وي په هغې کې به رشوت نه وي په هغې کې به ملاوټ نه وي
رشتے پر خودل بپاگی کی نہیں، سود بپاگی کی نہیں، بے حیائی بپاگی کی نہیں، زنا بپاگی کی نہیں. او دا ټول هغه اسباب او وجوهات دي چې د الله رسول فرمایي چې د دې په وجه باندې په سړی باندې غضبونه راځي، د دې په وجه باندې په سړی باندې آفتونه راځي، د دې په وجه باندې په سړی باندې مصیبتونه راځي. دا نن چې موږ د کوم سیلاب سره مخې نو دا صرف او صرف د الله رب العزت عذاب دی. نو الله رب العزت ته رجوع کو، د ګناهونو نه توبه وکاږو او د دې وعده وکړو چې یا الله د نن نه پس به زه د ګناه طرف ته مایله کېږم نه، ګناه به زه کوم نه، ستا خلاف ورزي به نه کوم، د پیغمبر علیه السلام د طور طریقو نه به په بل لاره باندې ځم نه. او دویم نمبر امر بالمعروف او نهي عن المنکر شروع کړو. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نیکۍ حکم کول او د بدۍ نه منع کول دا د دې امت یو اهمه فریضه ده. لیکن عام طور باندې زمون خیال دار بس امر بالمعروف او نهي عن المنکر دته ویل کېږي چې غشو کا سړی راوالا او شپږ فضیلتونه ورته بیان کو داګه نه پس روزي لاله ش نه. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د دین نورم سیواره. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دته وای چې وسړی د نیکۍ حکم ورکوي، خلق په نیکۍ باندې راړي، یو سړی د بدۍ نه منع کول کوي، یو سړی لګی دی د بدۍ کار کوي، د بدۍ محفل جوړوي، خلق بدو کارونو طرف ته راغواړي، خلق ګناهونو طرف ته راغواړي. ستا وس کېږي، ستا په زور کې ده، ستا په طاقت کې ده، ستا په اختیار کې ده، د هغه لاس د هغې نه منع کا او دا سړی د هغې نه روچت که چې دا کار مه کوه. نن که تاسو وګورئ نو خلق لګیا دي د دنیا دپاره خپل اولاد ته هر هغه لاره ښیي چې په هغې کې د هغې د دنیا ګټئ، لیکن د آخرت دپاره هېڅ څوک خپل بچي په نیکه لاره باندې روانولی نه شي. هېڅ څوک خپل بچي د ګناه نه منع کوي نه. منع کول څه کوي چې د بندولو د منع کولو کوشش قدر هم نه کوي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې یو سړی د الله رب العزت نافرمانی کوي او تا ولیدو او ستا وس په طاقت کې و هغه د نافرمانی نه منې نه کو، ظالم دی د ظلم نه منې نه کو، د هغه لاس ته ونیو نو په ټولو باندې به عذاب راځي. نن وګورئ زمونږ په معاشره کې څومره ګناهونه روان دي. څوک داسې شته چې هغه وایي زه خپل بچي د ګناهونو نه منې کوم. ګناهونه صرف دې ته نه وي چې یو ښکاره یو سړی زنا طرف ته روان دی، دا هم ګناه ده، لیکن د دې نه علاوه نور هم ګناهونه دي. خپله مونځ له راځي، بچی د مونځ له نه راځي، دا هم د ټولو نه غټه ګناه ده. خپله باندې د دین حکمونه خپل ځان کې راولي، په بچو کې نه راولي، دا هم د ټولو نه غټه ګناه ده. خپله باندې د حلالو کوشش کې بچی دی په حرامو کې اخته دي، دا هم د ټولو نه غټه ګناه ده. خپله باندې رشوت نه اخلي، بچی دی د رشوت رزق ستا کور ته راوړي، دا د ټولو نه غټه ګناه ده. خپله باندې دوکه او ملاوټ نه کوي، لیکن بچی دی ټوله ورځ دوکه او ملاوټ کوي، دا د ټولو نه غټه ګناه ده. خپله باندې د حرامو مال نه خوري او بچی دی د حرامو مال خوري، دا هم د ټولو نه غټه ګناه ده. او هم کوم یو پلار چې هغه وایي زه خپل بچی د ګناهونو نو د بدو نه منې کولی نه شم. هر یو کس چې وغواړي هغه منې کولی شي. نن سبا تاسو وګورئ هم د دې علاقو خلک موږ سره په دې فیسبوک باندې دي، تاسو وګورئ څومره ډنتوب او کنجرتوب په دې فیسبوک باندې روان دی. مخکې به خلکو دا استعمالو د یو پیغام دپاره، اوس په هغې کې د بې حیایۍ افشنونه راغلي چې په هغې کې یو زنانه په کور دننه ولاړئ د ګډاګانو ویډیوګانې ورکوي، او څومره چې بده ګډئ، څومره چې په هغې کې بې حیایي او فحاشي، دومره هغې ته سوا لایکونه میلاویږي. هغه شیز چې هغه به چا په 100 پردو کې دننه هم نشو کولی، اوس یې د یو موبایل دپاره په خپل کور کې دننه کوي. نو آیا دې خاوند ته به پته نه، آیا دې زامنو ته به پته نه، آیا دې خاندان والا ته به پته نه؟ پخوا به خلکو ویل د سړي پته د دوستانو نه لګي، اوس خو ښکاره خبره د سړي پته
د لایک نه لګي چې کم پیج لایک کړو کم سیز لایک کړو کم طرف ته روان دي دا لوبا دا غانا بجانا دا ډرامو دا فلم دا نن سبا د سره سړی دا ګناه ښکاری نه مشران بناسي علماء کرام بناسي فیسبوک په کولا کې ډایرکټ په میوزیک لګي او غانا به ولګي پروا به هم نه حالان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زرا غره د دې آلاتو د ماتولو د پاره ما کم د شکور به چې پای کې با هر شپه میوزیک نه غږول کی کم هغه شپه کور به چې پای کې به هر شپه غانې نه غږول کیږي پای کې به غډاګانې نه کتل کیږي چا سره چې په کور کې دا شیز ده په هغه کور کې دا کارونه ټول کیږي او بیا موږ وایو چې موږ به د عذاب نه بچو عذاب نور توري او ګسپوري دا عذاب دا کراغله صرف پاغوي باندې نه راغلی دې اسباب او د دې نتایج په ما او تا باندې روان دي په لکونو ساروي مړ شو ساروي به ګرانېږي په لکونو د زراعت ځمکه هغه شړه شوه ورجې تعالی د پنجاب نه راتلې دالونه تعالی د بلوچستان نه راتلل دالونو ورجې کمې شوې ستا ملک قحط سالۍ طرف ته روان دی یو قحط سالي په تا باندې د لمپسکرین بیمارۍ راوسته ساروي ستا تباہ و برباد شو په مارکیټ کې غوښه د هغې خلک نه خوري زور سبزیانو طرف ته لاړې هغه سبزي چې پرون په 100 روپۍ کیلو وه نن په 200 ملاویږي نن چې په 200 ده سبا په 300 باندې ملاویږي په خلک د هغې نه استعمالوي په مارکیټ کې ملپۍ کې بندي شوي دي او کم ځمکه چې هغه سیلابونو وواله کم فصلونه چې هغه سیلابونو ووال کم څاروي چې هغه سیلابونو ووال نو د هغې نه پس به ګراني راځي که ارزاني به راځي نو که ته زه چې متاثره نه یم ته دې په زر چنده باندې متاثره یې دا ته به لږه اندازه وشي چې مخکې څومره ګراني په تا باندې روانه ده او دا د څه د وجې نه روانه ده دا صرف او صرف زمونږ د خپلو اعمالو د وجې نه روانه ده زمونږ د خپلو ګناهونو د وجې نه روانه ده زمونږ خپله د بېحایۍ او د فحاشۍ د وجې نه روانه ده چې خپله باندې خو موږ نیکعملی لیکن د غیر چاپیره ماحول پوښتنه نه کوو د خپل کور پوښتنه نه کوو د خپلو بچو پوښتنه نه کوو موږ وایي زما په قبر کې به نه سملي په خپل قبر کې به سملي په خپل قبر کې به سملي لیکن تا نه به ستا د ماتحتو تپوس کېږي په یو زنانه باندې 4 سړي به جهنم ته غورځولی کېږي خپله نیکي په کار نه راځي څو پورې چې د خپل کور والا ځان سره په خپله لاره باندې روان کړي نه دا څومره ګناهونه چې دي دا پرېښودل پکار دي دا ګناهونه که موږ پرېښي نه نن سیلاب نن د ځناورو بیماري نن کرونا د دې نه پس زلزله د دې نه پس سیلۍ د دې نه پس طوفانونه په ځمکه کې ننباسل په ځمکه کې ننوتل قحط سالي دا قسم قسم عذابونه په موږ پاتې دي د دې نه عبرت والو نن هم خلک د دې نه عبرت نه لري تاسو وګورئ خلک ځي دغه دا قدرتي آفات دي دا چې سړی ویني توبه وکاږل پکار دی عبرت اخیستل پکار دي خلک ځي د ویډیوګانو دپاره خلک ځي په سیلاب کې د پردي مالونو درانیولو دپاره خلک ځي په هغې کې د نښترو درانیولو دپاره او هلته یو د ګپ شپ ماحول ساز کړی دی او بس ویډیو کوه او شیر کوه او چغې دي ولاګانې دي او سوري دي نو دا عذاب په موږ باندې سیوا کېږي نه دریم نمبر د عافیت دعا غوښتل پکار دي عافیت څه ته ویلی کېږي 13 هفته په دې باندې خبره شوې وه منظور نعماني رحمت الله علیه لیکلي د عافیت مطلب دا دی چې تمام اخروي او دنیاوي آفات مصیبتونه دردونه تکلیفونه عذابونه یو سړي ته نجات میلاو شي نو موږ د عافیت دعاګانې د خپل ځان دپاره هم غواړو د عالم اسلام دپاره هم غواړو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته د دعا موقع میلاو شوه د دې سړي دپاره د رحمت دروازه کولاو شوه او څومره چې د یو سړي په وس کې د داسې خلکو مدد وکړي ډایرکټ سړی د هغې مدد دپاره تللی شي ډایرکټ لاړ شي ډایرکټ نشي تللی کوم چې د هغوی تنظیمونه دي د هغوی سره مدد وکړي که خپله نشي کولی نور داسې افراد تیار کړي چې هغه خلک د هغوی سره مددونه وکړي او کوم چې
سرکاري تنظیمونه دي او غټ غټ تنظیمونه دي نن هغه تنظیمونه د سیلاب په دې موقع کې د منظر نه غایب دي دا غوي نام وجود هم نن په دې ماحول کې نشته دي بلکې غیر معروف تنظیمونه راوچتي دي را پاسېدلي دي سوشل میډیا تاسو وګورئ او هغه د سند او د پنجاب هغه علاقو ته ځان رسولې دي چې هغې ته د یو هفتې پورې څوک د سره ورغلي نه دي شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب چې نن سبا د وفاق سربراه دی هغوی خپله باندې په بلوچستان کې د 100 کورونو د جوړولو اعلان وکړو چې په خپله ذاتي خرچه باندې به زه په بلوچستان کې 100 کورونه جوړوم او شکر دی په دې خبره باندې چې د وفاق المدارس علماء کرام نن په دې بدني او په مالی خدمتونو کې د ټولو نه مخکې روان دي مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب چې څوک یې پیژني چې البرهان فاونډیشن چلی او په ټولو صوبو کې د هغې فاونډیشن شته دی د هغه خپل پیج تاسو وګورئ هغه په دې حالت کې روان دی په راجنپور کې او په تونسه کې په پنجاب کې نن د هغه 4 او 5 شپه ده او مستقل د هغې خلکو دپاره منډې تړلې وي هلته د هغې خلکو دپاره دیګونه پخوي او کشتۍ په کریا باندې اخیستې په کشتۍ کې دیګونه ږدي او هغه هغې علاقو ته رسوي چې هغې خلکو ته د یو هفتې نه خوراک رسېدلی نه دی او په هغه علاقو کې هغه ځای کې د خلکو دپاره مستقل د روټو تنورونه لګولي دي چې دوی ته مستقل روټۍ د هغه وخته پورې ملاویږي څو پورې چې دوی خپل کورونه ساس کړي نه او خپل کورونو ته ننوتي نه الخدیجه ټرسټ تاسو وګورئ مدارس ټرسټ تاسو وګورئ د پیر عزیز الرحمن هزارو صاحب ټرسټ تاسو وګورئ د جمعیت علماء اسلام انصار الاسلام تاسو وګورئ لاکو چې کوم د انصار الاسلام مشر دی د سند د هغه ویډیوګانې وګورئ په پړو باندې یو بل تړلي دي او خلک د سیلاب نه روکاږي په کشتو کې د الخدمت فاونډیشن منډې تړلې تاسو وګورئ هلې ځلې تاسو وګورئ چې څومره مددونه وکړل خلک راوتي دي مدارسو خپل مدرسې د دوی دپاره کلاو کړي د مدد دپاره چې راشئ که ځایونه نه زموږ مدرسې ستاسو دپاره کلاو سړو دپاره جوماتونه کلاو چې نن هم موږ د یو مسلمان ورور سره مدد ونکړو نن هم موږ د خپل مسلمان ورور سره ودرېږو د هغوی سره مرسته ونکړو نو بیا زما او ستا چې موږ یو بل ته د کلمې ورور وایو په هغې کې بیا فرق سره دی بیا په هغې کې پاتې څه شو چې نن هم زما یو جذبه د خپل مسلمان ورور دپاره رایخېږي نه چې نن هم د یو مسلمان ورور دپاره زما په زړه کې د مدد سړیکه راوچتېږي نه هغه سره د ودرېدو هغه دپاره د چغې والو نه راځي نو بله ورځ له الله مکه که به ما باندې راله ما سره به دا خلک بیا ودرېږي دا نه دی ویل پکار چې په من خو نشته په هغوی ده دا غلطه خبره ده د ګناهونو نه توبه وکاږل پکار ده مجلسي چې کوم اجتماعي مجلسونه دي په هغې کې هم توبې وکاږل پکار دي کوم انفرادي مجلسونه دي په هغې کې هم توبې وکاږل پکار دي چې یا الله د کومو ګناهونو د وجه نه د عذاب آفات مصیبتونه په موږ راغلي دي یا الله کلم کله د ټولو نه زه د خپل برات اعلان کوم او زه کلکه وعده کوم چې د دې نه پس به داسې ګناه زه نه کوم که جوماتونه دي که مدرسې دي که سکولونه دي که سړي دي که زنانه دي که نارینه دي که بچي دي ټولو ته رجوع الی الله انابت الی الله د استغفار تلقین کول پکار دی او خاص کر په داسې موقعو باندې زموږ د اسلاف او زموږ د بزرګانو د علماء دین حکم دا دی چې 11 پیرې درود شریف او بیا 313 پیرې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین بیا 313 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل او بیا 313 پیرې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا ویل پکار دی په اخره کې بیا 11 پیرې درود شریف ویل پکار دی یو پیرې درته بیا ویم 11 پیرې درود شریف 314 پیرې آیات کریمه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین 314 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل او بیا 314 پیرې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او په اخره کې بیا 11 پیرې درود شریف ویل دي او دا غینه پس دعا کول دي یا الله دا کوم آفت راغلی دی دا کوم مصیبت راغلی دی دا کوم عذاب راغلی دی یا الله ټول عالم اسلام دا غینه محفوظ وساتي یا الله سرنګ چې تا دا وګد اسمان نه را بيول دي یا الله دغه رنګي پزمکه باندې دند کې
د چا ساروی د چا فصل د چا پټې د چا کور د چا بدن یا الله هغه ته په نقصان اونرسه او ټول عالم اسلام په هغه باندې محفوظ اوساتي دا دعا کول پکار دي او خصوصا د ګناهونو نه توبه وکاږل پکار دي نو الله رب العزت به دا مصیبتونه او دا عذابونه او دا دردونه تکلیفونه آفتونه زمونږ نه کم کی کنه زمونږ رویه دغه چې الته سیلاب دی او دلته من کې بے حیايي ده او فحاشي ده او ګناهونه ده نو که سبا د پرون د اغوی نمبرونو کې دی چې سبا بیا زما او ستا نمبري مخکې نه خپل ځان صحیح کول دي روغول دي نیکول دي او د الله په لاره باندې راتلل دي د الله په لاره چې رالي د الله د غضبونو او دردونو او تکلیفونو مصیبتونو د آفتونو نه بچي دعا وکړئ یا الله سمول پای باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله دا کم د ملک څنګه یا الله سنگین صورتحال له خپل رحمت سره یا الله په خپل فضل او کرم سره په خوشاله باندې بدل کړي حکم سیلاب راغله دی یا الله تمام عالم اسلام داغه د آفت او داغه د درد او تکلیف او د عذاب نه محفوظ وساتي یا الله په خپل فضل او کرم سره دا وګ پسمکه باندې دننه کې یا الله سمرا مسلمانان په آی کې شهیدان شوی دي یا الله چانک داوی مرګو یا الله د اغي درجات چت کې یا الله د اغي مغفرت نصیب کې یا الله کم خلق په آی کې بے کور شوی دي یا الله ته د کورونو غمو کې یا الله چا فصلونو تبا شوی دي یا الله د خپل رحمت دروازې د خپل خزانه دروازې په اغي باندې کلاو کې کم خلق لګیا دي یا الله داغي د پاره منډه ترلوي مزید توفیقونه طاقتونه داغوي د پاره ورکي یا الله کم خلق د طاقت وسینه کې یا الله داغي د پاره پزړه کې همدردی لري یا الله په همدردی باندې اغویله د مدد ثوابونه ورکي یا الله د دوانو جهانو خیرم نصیب کې دوانو جهانو شر نه مساتي اچانک مصیبتونو دردونو تکلیفونو بیمارو بهای کارونو فتنو فسادات جنون عدالتونو په امن کې وساتي زموږ د جمعات کې پرون یو ملګری کار کو د قوازین را پروته دعا ورته کې الله رب عزت صحت نصیب کې الله رب عزت خپل لاړ دارو کې زر در زر الله رب عزت د خپل بچو د پاره د خپل مزدوري د پاره صحیح سالم تندرست روچت کې اخر خاتمه ټول په دې کلمه کې چې لا اله الا الله